زمنگ دے پختنو علاقے تا ہم پیغمبر علیہ السلام یو وفد او جرگا را لے گلے وا اتر صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام را لے گلی دی پختنو تا اداغ اتو کسانو دا جرگے مشر خالد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغه وقت کې پښتانه په افغانستان کې وو کوه سلیمان د یو ځای نوم دی دغه ځای کې دا پښتانه وو پښتانه اصل کې دا د یعقوب علیه السلام 12 زامنو کې د 2 زامنو اولاد دی فرعون ظلمونه شروع کړل په مصر کې نو د فرعون د ظلم نه چې تنگ شو نو د یعقوب علیه السلام د 2 زامنو بچی هغوی د مصر نه هجرت وکړ افغانستان ته راغلل دلته کې ډېره شو بیا ډېره زمانه پس بخت نصر یو ظالم بادشاه او په مصر کې په مسلمانانو باندې ظلمونه شروع کړل بني اسرائیلو باندې بیت المقدس هم خپل قبضه کې اخیسته او د بني اسرائیلو بوډاګان چې دا به قید کړل غلامان یې ته جوړول ماشومان به هم قید کړل هغه هم غلامان کړل ظلمي به وجل او اخر کې د زنانو بې عزتي یې شروع کړله نو د مصر بني اسرائیل د دې ظلم نه تنگ شو او هغوی خپله یو مشوره وکړله چې دې ظالم نه خو خلاصېږو نه او یوازې مقابله کولی نشو نو زمونږ سرونه افغانستان ته تللي دي هغوی به ځان سره ملګري کو او بیا به د سره مقابله کوو نو د مصر هغه بني اسرائیل افغانستان ته رالل او د خپلو وروڼو تربورانو ته ویل وی په دې جاړو نه چې زمونږ بوډاګان قیدیان شو غلامان شو په دې جاړو نه چې زمونږ بچي غلامان شو جاړو په دې چې زمونږ د زنانو بې عزتي کول غواړي نو د افغانستان والا چې دا ټکې وره چې خمنګ لا جمدي وو او زمونږ په زنانو دونه ظلم کېږي چې بخت نصر د زنانو بې عزتي کوي نو آه و فغان یې شروع کړل یو فریاد یې وکړه چې خلا موږ یو د دغه آه و فغان نه رستو د دوی نوم شو افغان مخکې افغان نوم نو د بخت نصر د ظلم نه چې تنگ شو نو پښتنو له نوم کېښودی شو افغان او بیا دا پښتانه ورسره یو ځای شو او بخت نصر له داسې سزا ورکړه چې راتلونکي قومونه به هم یاد ساتي او بیت المقدس هم پښتنو آزاد کړ دغه وخت نه افغان نوم شروع شو بیا چې پیغمبر علیه السلام دا کم وفد او جرګه راولېږله او دوی د پښتنو سره خبرې وکړې افغانانو سره نو پښتنو د پیغمبر علیه السلام د جرګې ډېر قدر وکړ خبرې واورېدې خو یو ټکې ورته وکړه چې کوم مشر را لېږلی نو موږ به اول هغې مشر سره ملاقات وکړو د هغې نه پس به فیصله وکړو صحابه ورته ډېره ښکلې خبره موږ سره لاړ شي نو بیا د افغانستان نه افغانان لاړله او مدینه منوره کې پیغمبر علیه السلام سره ملاقات هم وکړو ښکلې ښکلې خبرې وکړلې نو پیغمبر علیه السلام خو کولې ښکلې خبرې خو پښتنو هم ښکلې خبرې وکړلې د پښتنو په دې ښکلې خبرو پیغمبر علیه السلام د دوی په حق کې مې یو ښکلې خبره کړې ده اولئک فتحان الاسلام دا پښتانه فتحان الاسلام د اسلامي کشتۍ پشتي ده دا کشته پسین کې چې ګوري نو مخکې یو کوټګۍ ده یو وروسته کوټګۍ ده او غیر چاپېره څلور دیوالونه دي او لاندې اوبو طرف ته چې کومه تخته ده دغې لاندینۍ تختې ته عربۍ کې فتحان وایي لکه چې پیغمبر علیه السلام اسلام د یو کشتۍ سره مشابه کړ او دا پښتانه د دغې اسلامي کشتۍ پشتي ده یعنی پښتانه ډېر ښه دي د اسلام ملاتړ دی تعاون او امداد کوي پښتانه ځکه یې ورته دا ټکې ووایي فتحان الاسلام لفظ چې د مدینې منورې نه افغانستانه پورې را رسېده نو په لاره ګرېده ترمیم پکې کېده پښتنو ته چې راورسې نو دوی وی اولئک پښتان الاسلام د فتحان په ځای پښتان الاسلام بیا دا پښتان لفظ آخر کې دا نون دی
دا تجوید په کتابونو کې نن کې قلقله نشته، خو د پښتنو بې ځایه قلقله پکې وکړله. اولئک فتحان الاسلام، نه پښتان او بیا پښتان کې وی پښتانه، اخر کې قلقله کا پښتانه رستو پښتانه شو. او دا لفظ د فتحان بیا چې د سند او د پنجاب په علاقو باندې ورغی، نه هغه دی کې هغوی خو دا تی او دا حی داسې برابر نه شوه ویلی، نه هغوی ویل اولئک پټحان، پټحان هغې پټان تی نه جوړ کړ، اولئک پټان الاسلام. پښتانه یو داسې دي چې هغوی پښتو وایي، او بل داسې پښتانه چې پښتو نه وایي. چې پښتو وایي نو هغې ته وایي افغان پټان، او چې پښتو نه وایي نو هغې ته وایي راجپوت پټان. سند، پنجاب، هندوستان کې پښتانه شته، خو پښتو نه وایي، هغې ته راجپوت پټان وایي. چې دا سند پنجاب د دې خلکو په نوم کې خان راشي نو دا هغه راجپوت پټان دي. د پېښور علاقې ته هم صحابه کرام راغلي، د اصحاب بابا نږدې دی تاسو سره. دا صحابه کرام دی، دلته د قرآن آواز یې را رسولی دی. دین علاوه نورم صحابه کرام ګڼ تعداد کې راغلي دي، ورپسې تابعین، تبع تابعین، د افغانستان نه د پېښور په لار، او بیا داسې په اټک پورې وتلي دي او دلی پورې رسېدلي دي. اټک کې چې کوم قلعه جوړه ده، دغه ځای ته هم صحابي تللی دی، د هغه نوم دی محلب ابن ابو صفرة العتکی. عتک د عربو د یو قبیلې نوم دی، د دې صحابي نوم دی محلب ابن ابو صفرة. د اټک په دې علاقه کې اسلامي نظام چلو، او د ځان له یو قلعه جوړه کړې ده، او د قلعه نه بهر د خپلې قبیلې نوم یې لیکلی العتک. سموده چې تیر شو نو دا عتک لفظ بدل شو په اتک باندې، او اتک سره د پس اټک شو. اوسنۍ قلعه دا د اکبر باچا د لاس جوړه قلعه ده، خو دې نه مخکې دا قلعه جوړه کړې محلب ابن ابو صفرة العتکی صحابي ده. اسې سوال را دی چې دې صحابه کرامو د عربو ښکلی وطن پرېښوده، خپل قام قبیله پرېښودله، بچي یې پرېښودل، او دا زرګونه میله لارې وواله زموږ د شاړو علاقو ته رالل. دې کې څه نه پکې باغونه ښکلي ښکلي وو، نه پکې څه کارخانې وې. دا صحابه کرام د دنیا په لالچ نه دي راغلي، صرف دې له راغلي دي چې د قرآن آواز تاسو ته را ورسوي. نو صحابه کرامو موږ ته قرآن را رسولی دی 25 هجری کې چې د پیغمبر علیه 35 هجری کې چې د پیغمبر علیه السلام د هجرت 15 کاله وشو. عثمان رضی الله تعالی عنہ دلته کې صحابه کرام را لېږلي دي. په دې علاقې د عثمان رضی الله تعالی عنہ احسان چې هغې صحابه کرام دلته راولېږل. دې صحابه کرامو موږ ته قرآن را رسولی دی. بیا د هغې نه وروسته نور صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین ډېر دلته کې راغلي دي، او د قرآن درسونه دې ځای کې کړي دي. محمود غزنوي هم په دې علاقو باندې راغلی دی. د نن نه 1014 کاله مخکې محمود غزنوي په دې علاقو راغلی دی، او هغه هم اسلامي نظام دې لپاره راغلی چې په دې ځای کې اسلامي عقیده او اسلامي نظام راشي. لکه دا علاقې اکثر هندوانو سره وي. هغه ټول هندوستان قابو کړی دی، په ټول هندوستان باندې د هغه حکومتو سره دی. هغه به د شپې ګشت کو، په ټول هندوستان بادشاه او د شپې به ګشت کو، چاته که څه تکلیف وي چې هغه تکلیف ولا لرې کم. یو شپه راووته، یو ځای کې یو څو زلمي وو، دې ورغې سلام یې ورته وکړو. هغې ظلمو د سلام جواب وکړو، دل یې تپوس وکړو څوک یې؟ دې ورته وایي ستاسو ملګری یم. ښه چې زموږ ملګری موږ سره کښېنه. کښېنو. لږ ساعت خاموشي وه. بیا یو زلمي اواز وکړي هلکه کمې پورې به داسې خاموش ناست یو. خبره شروع وکړې
نو بل کس وی چې من خو غلیو غلا له راجمع شوي خو دې مجلس کې څه زاړه ملګري غلي دي زاړه ملګري خو څه پکې نه وي ناشنا ملګري راغلي دي نو هر یو کس کې که څه کمال او هنر وي نو اوس بیان کې چې په مقدر نه بیا کار واخلو یو نه تپوس کوي تا کې کم کمال یو غل وی ما کې دا کمال دی چې د علاج کې مې دونه طاقت الله اچولی چې یو مضبوطه قلاوي زه په یو لاس کنډر وکړم نو په خپل هم ننوځم او ملګري م دننه کړم بل وی ما کې دا کمال چې زه سپېمې داسې راکاږم نو پوه شم چې خزانه او مال کم ځای کې پروت دی بل وی زه خو د دې ځناورو په خبرو باندې ښه پوهېږم یو کس وی ما کې دا کمال دی چې د شپې توره تیاره کې یو ځل څه ووینم نو بیا خطا کېږي نه نو محمود غزنوي ته هلکه وي تا کې څه کمال شته هغه ته یو ما کې یو کمال شته یو سړی چې 500 ته ورسېږي او زه ګیره وخورم نو بس د 500 نه بچ هلکه وي ستا دا کمال د ټولو نه ښه دی لکه موږ خو غلیو کېدی شي چې ته ګرفتار شو او ته ګیره وخوځې نو موږ به د سزا نه بچ شو ستا دا کمال ښه دی بیا وایي داسې ملګري چې راجمع شي نو هغې لپاره د یو مشر ضرورت دی ځان له باچا مقرره کړي که نه نو زموږ د دې ملګرو باچا به څوک یې یو ورته قومدا خلک که نه چې دا ګیره وخوځي د 500 نه خلک عمدې باچا کې نو محمود غزنوي د غلو باچا شو بیا وایي چې داسې با کمال با هنره ملګري خو چې ته راجمع شوي نه دي لکه دا نن خدا سے غلا پکار ده چې واپسې بیا د بل غلا ضرورت پیښ نشي نه یو غلوتي خو د محمود غزنوي په کور بور شو ډېر غوړ کور د ښکلی ورغو شو هر څه به ترې راوړو وی راځئ چې پې ورځو روان شو د محمود غزنوي کور ته چې نږدې شو نو سپو غپل ډېرې چغې والې د محمود غزنوي د کور مخې ته یو سپی په دیرشل پروت دی سر یې لګولی دی غږ نه کوي بل سپي ورته غوږ کې داسې غپ وکړو نو هغه هم سر پورته کړ یو غپ یې وکړو بیا سر کېښودو یو غل دی بل ته وایي چې دا سپي چغې وایي دوی څه وایي هغه ورته دا ټول چغې وایي چې د باچا په کور ډاکه ده د باچا په کور ډاکه ده وایي دا چغې وایي وی دی یو دی بل ته غوږ کې وایي چې نمک حرامه ټول عمر د باچا د کور خوراک دی کړی دی نن د باچا په کور ډاکر ته داسې غلي وده پروت یا د غوږ نه کې وی هغه سر پورته که غپ یې وکړ نو ورته هغه وایي چې باچا پخپله ورسره دی موږ ورسره څه وکړو نو دوی یو بل ته وکتل چې او باچا را سره دی بیا د باچا کور ته ورننوتل او خزانې معلومې کړلې او پنډونه ځان له جوړ کړه چې څونه پنډ څوک راوړي شي یو پنډ محمود غزنوي له جوړ کړه ورپسره کوي دا پکې ستایي څه شوله د کور غله راووتل محمود غزنوي هر یو کس ته ګوري چې دی کم کور ته ځي او دی کم کور ته ځي د هر یو غل کور یې معلوم کړ کور ته لاړه دی او بیا آرام یې وکړ او سهار یې پولیس والا راوستی دی فلاني فلاني کور پسې ورشئ او غلا یې بېګا کړه سره نه مال یې راولی دربار کې حاضر کې بس پولیس والا لاړو دربار کې ټول غلا حاضر کړه لاسونه یې تړلي بادشاہ په غوسه کې دی او حکم کوي چې دا غله دي د باچا د کور اغلا کړې ده فلانی چوک ته بوځي او هلته یې ځوړن کې او دومره ورځې به ځوړن دي خلک به ځي او راځي ورته به ګوري عبرت به ترې والي چې د باچا د کور اغلا کوي دا بیا سزا وي د غلو رنګونه ډېر خراب شو یو غل دی کله رنګ ښه شي او کله خراب شو دا نور خو ټول خراب شو آخر کې حکم وشوې روانې کې چې روان شو نو د یو غل مخ راواړو بادشاهان چې کله د مرګ سزا ورکوي نو آخر کې تپوس کوي چې په زړه دې څه ارمان شته نو تا خو موږ مرګ له روان کړو آخر کې م راته نه وایې چې څه ارمان شته نو ورته یې ښځه وایه پړه دې څه ارمان کې نه ووایه وایي زړه کې مې دا ارمان دی چې بېګا موږ غلا له راتونه اوله میټینګ کړو پاغی میټینګ کې چې کم غل کې کم کمالو ناغیم بیان که په مقعر چې خپل کمال خولم دی خو بیګا ما ویلو چې ما کې یو کمال شته ما لا خپل کمال ښکاره کړی نه دی که اجازه دي زه خپل کمال ښکاره کوم وی ښکاره که کم کمال نه ده کې وی بیګا ما ویلو چې زما د سترګو کې دا کمال دی چې کله د شپې په توره تیاره کې م یو ځل څوک ووینم نو ما نه خطا کېږي نه نو صاحبه بیګا میټینګ کې خو تم موږ سره وی
ویسے با تا مخیر کے سویلیو تا ویچی یو سڑے 500 تا ورسیگی او زه گیرو خوزو ما ادا 500 نه بچ کیگی مهربانیو که گیرو خوزو چی دا 500 نه بچ شو ناغو خانده ویسے ما طول بخلیه لاسونو دا پرانزه طول پرانستن دا 500 نه بچ شو دے قصے تا بیا دا سر اگورا چی دے کسا عبرت شتا نصیحت پکشتا او عبرتنا نصیحتنا پکشتا دا محمود غزنوی پا مخ کے دا غطول خزانے لوٹلے کے دے خیوتا قتل خوغا نکو خوچ سوال عدالت کے کینا سو پا غصو پا جلال کراغی وی دا طول پانسی کے سوکتے چاخلاسولی شو نا دا قشانتی نن منگ دا خدای نغلا کو دا منگ چه دا شریعت خلاف کارونا کو نو دا منگ دا خدای نغلا کو خدای را تا خگوری نن غگ نکی خو سبا دا قیامت پرست چوی دا طول جہنم توا چه نو سوک بمتے بچ کی سوکم تی نشی بچ کو دے یو دا عبرت شو او دویم عبرت دا چه دا دنیا دا سمرا هنرون و کمالات تی پا دے با دی غاوی رکے گا ما دا دنیا هنرون و کمالات بنده تختیدار ترسی نو دا دنیا پا چالاکے و پا ہنر دوکل شغاویر نشے او یو دا چه طول ہنرون خو کامیاب ندی خدا یو ہنر چه پیجنگلو دا دے یو غل باچا او پیجند زانیم بچ کو خپل مرگریم دا 500 نه بچ کر نو دا معرفت او پیجنگلو دا پکیو خو ہنر دے نو پا دے دینی مدرسو کے معرفت الہی اللہ ورکی دینی مدرسے کدا بنینو دی و کدا بناتو دی پدے کے عالمات تے و کا علماء دی دیل اللہ معرفت ورکڑی دی نو ہر عالم دے قوم تا سملار خی منز کوا حج روجہ زکاة کوا دا نیکے کارون کوا دا بدے نزان بچ کا غلا مکوا جواری مکوا زنا مکوا غیبت مکوا نو سم لار دا تخی چی پا دے روان شا اور روان لار دا تخی چی دا دے نزان بچ کا نو دے عالمانو تا اللہ معرفت ورکڑی دے دا دے معرفت دا وجہ دا طول قوم دا اللہ دا سزا نہ بچ گئی دا اللہ دا مخالفت نہ بچ گئی تو دی دینی ادارو سرا دینی مدرسو سرا تعاون کوا امداد کوا دا دی ملا تھڑ جوڑ شا مخالف اما جوڑے گا دا علماء اولیاء اللہ دا دا اللہ دوستان دی اللہ بدا خپل دوستان جنت تبوزی دوزخ تنا عوام پادشدی بچرتزی پیغمبر علیہ السلام فرمائی المرء مع من احبا بندہ با اغا چا سرائی چی چا سرائی محبت وی تو الحمدللہ زمان دا علاقے پختانا دا عالمان سر من محبت کی نکا عالمان دا علم دا برکت اللہ جنت تبوزی دا عوام دا عالمان دا من محبت دا وجب اللہ جنت تبوزی